چې کله فتح مکه وشوه نو عکرمه د ابو جهل زوی دی او هغه چې مکه فتح شو نو هغه خپې ویستلې وتښتېده او سمندر غاړې ته لاړ او مطلب یې دا و چې حبشې ته ځمه او ځکه چې دا خو ځای ورک شو نو په کشتۍ کې او په بحري جهاز دغه زمانې کې چې څه وایي چې کېناسته کله چې دا کشتۍ د غټو غټو چپو ته دننه شوه نو کله کله په دې سمندر کې طوفان هم راځي نو طوفان راغی او دا کم خلک چې پکې ناست نو ډېر چغې مغې والي د لات او د منات په نومونو باندې خو څه کار نه کېده نو هغه ټولو دا خبره وکړه چې هلکه دا ځمکې والا خدایان چې دي که نه دا اوس کار نشي کولی اسمان والا الله ته چغه کول پکار دي نو عکرمه ناست دی د عکرمه زړه کې دا خبره تاو شو او دغه د هدایت یو توجه وه چې هغه ته الله تعالی وکړه چې ښه لکه ما او زما دا پلار چې موږ څه وکړه د دې اسلام خلاف او د دې پیغمبر خلاف او د یو خدای خلاف اوس دغه بوتان لکه دلته لات او منات او عزا کار نشي کولی په سمندر کې کار صرف هغه یو ذات کوي نو وعده وکړه چې الله تعالی سره زما وعده ده که تا زه د دې سمندري چپو نه بچ کړم نو زه به لاس په لاس ته محمد مصطفی کږدم او ایمان به راوړم نبی علیه السلام د ام حکیم راله دا د عکرمه ښځه ده ام حکیم ورته ام حکیم راله یا رسول الله که ته عکرمه مات کې نو زه به یې راولم نو هغه یې ورته زما طرفه معافي ده نو بس هغه جواب یې وکړ یا لاړله بس خاوند یې راوست او نبي علیه الصلاة وسلام په لاس کې ښود او مسلمان شو او داسې مسلمان نه شو سب مسلمان شو چې دا آینده زندگی ټوله په جهادونو کې بیا تېره کړه او د الله د دین په دفاع کې تېره کړه نو قرآن هغې ته اشاره کوي